الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خالف اليهود والنصارى أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله رب العزت زمانگا استاسو تربیت قوم کے دے او اصلاح قوم کے دے کم کارونا او کم خبری کم عملونا چاگا منگلا نقصان را کئی نواغای پا منگ باندی بنکڑی دی او کم کارونا کم خبری چاگا زمان دپارا فائدہ مندی پا دنیا و آخرت کی نواغای پا منگ باندی ضروری کڑی دی او منگ لے حقا روا کڑی دی داغینم اسلام دی دا اللہ رب العزت دا دین تابداری کول او دا اللہ رب العزت کا قانون جوان تیراول دا کامیابی دا او اللہ تعالی رسیدو اللہ شیطانان آغاز کد انسانانو په شکل وی او کاغذ پیریانو نوی دا غي کوشش او مهنت دا دی چې منګه د دلارې نه ګډوډ دا لار په منګه ډاوډ کی او د ټولو نه خطرناک چالي دا دی چې منګه کو د الله رب العزت خلاف او هغه ته دین وایو کو ګناونه کاو بی دینی او هغه ته دین وایو باغ کارونو کې چې خلک د دین په نیت باندې کوي هغه د یو د مشرانو د اسلافو دا غي نمونو باندې خوشاله کول یا په غمونو غم کول هغه سره د عقیدت اظهار کول په غلطه طریقه باندې او دا غي تابعداري نه کول دا د يهوديانو یو رسم قران کریم ذکر کړی دی وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه يهوديان او فرنگيان وای چې مونږه د نیکانو خلق اولاد یو او په الله درانیو په الله ګرانیو مونږ کار سکو نو الله مونږ ته سنوي هغه فخر په نکانو باندې او په مشرانو باندې فخر کو او تابعداري د مشرانو نه کوله دا غي چې کم کردارو کم عملو هغه به نه کو او صرف هغه سره د عقیدت اظهار کو چې مونږه په مشرانو باندې مېنیو هغه عقیدت د وجنه چې دا هغه عقیدت اظهار وکاو باغی به په خلق راج کو جائز میں ناجائز کړل ناجائز به جائز کړل او خلق وی دا ډېر لوی خلق ته د پلان کې څه ګنو ملي هغه نو ما غستلی او ډالو او نور به کوله ناجائز دي په خلق باندې ظلمونه کول زیاتی به کول بدني ظلم مالی ظلم دا به په خلقو کو او نو به غستو د غټو خلقو او خلقو ویل یاره دا جوړې خلق ته داغي د وجنه د دین شکل روان کو د ځان نه یو دین جوړ کو او صرف لیبل به لګاو چې موږ د انبیاء اولاد یو او موږ د نیکانو خلق اولاد یو د ځان نه درو خبري جوړ کړی هغه به د وخت پیغمبرو ته پلي د ځان نه درو معنی وکړي
هغه ته خپل فقه او ویلا تعلمون خپل قانون ځان له جوړ کو محرف يهوديت هغه ایجاد کو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کو یکړیو امون ته ویلی دي لا تتبعون سنن من قبلكم کتاسو د دین علم او د دین عمل پرې خو نو د يهوديانو چې کومي بیماری دي هغه تاسو کې را دن کیږي چې کوم د يهوديانو رسولونه دي هغه تاسو کې را دن کیږي دا هغه رسولونه او دا هغه د يهوديانو د اثراتونه نن دنیا کې اور سم مناويږي نن لسم محرم نه او په دنیا کې ماتم کیږي د حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت ماتم کیږي نوم د اهل بیت ورسل کیږي او د نبی رسول الله د اولاد نوم ورسل کیږي او د دین شکل روانول کی د حسین رضی الله تعالی عنہ په نوم د اهل بیت او د عقیدت په نوم احادیث د ځان نه جوړ کړل د قران معنی غلط وکړي او ځان له غلطه فقہ جوړ کړه جعفریه او باغی پسې روان شو د الله چې کوم را لګل شوی اسلامو د نبی رسول الله چې کوم را لګل شوی اسلامو هغه لري پرې خو دو رسونه ایجاد کړل او باغ غلط رسونه باندې چې د اسلام اصلي حیثیت د عاشوري د ورځې او د لسم محرم تداری کم احترام روزنی ول عبادت کول صدقه کول هغه د خلکو نه یې رسوا او هغه میاشت ته خلکو حسن حسین ویل او د خلکو ذهن کې دارال چې لسم محرم دا د حسین رضی الله تعالی عنہ د وجه نه ده سبیلونه ولګول شو ځای په ځای چې د کربلا شهیدانو له ورته او پښتنو شروع کړل ځان د دین نه خبر نکو او غلط رسمونه په دین کې را دن نشو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ولسم تاریخ باندې روزنی ولې وا او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلیو چې کزر روان کاله ژوندې و نو لا اسومن التاسع زبو سره یو بل نیو ځکه يهوديان صرف د لسم تاریخ روزنی وی زو په دې کې داغي خلاف کو داغي خلاف وکم او زبو ور سره د نه مې را دي روزنی وم هغه بیماری را دن نشوي د حسین رضی الله تعالی عنہ د ماتم کیږي او د حسین رضی الله تعالی عنہ چې کمیشنو په هغه لاسونه کړی دي د حسین رضی الله تعالی عنہ داغه مشنو د ظلم خلاف आवाज وچتاول د غلط رسم او د غلط بنیاد خلاف आवाज وچتاول حسین رضی الله تعالی عنہ داغه مشن او پروګرام داو چې د الله رب العزت د دین شکل روان نشي د الله رب العزت د دین شکل روان نشي او د الله دین صحیح طریقې سره پاتې شي او د ظلم خلاف وکړي شي هغه خبره د خلکو نه پاتې شو د دین خلاف په خپل کوي د دین شکل په خپل رواني د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دراوړل شي دین کې تحریف کوي او ولټا صرف او صرف نوم د حسین رضی الله تعالی عنہ او ظلم د انسانيت لاسونه کړوي د انسانانو باندې ظلم کوي او دی وې زری یزید خلاف کو او په خپل ظالم وي په خپل ظلم کوي په خپل زیاتې کوي وکور کلی کی زیاتې کوي کافر وي په ما تحت باندې زیاتې کوي کا حاکم او بادشاہ وي او د الله رب العزت د قانون خلاف کوي او دارنګي کچم گاون کی وی نو د مسلمانانو سنیانو سره ظلم او زیاتې کوي او میشن او پروګرام ادا دي چې زه د حسین نوم علم اسلام مونږ ته د نیکانو مشرانو د تابعدارۍ حکم کړی دی او ویلی دی واتبع سبیل من اناب الی واتبع سبیل من اناب الی چې زما په دین رواني ما ته شوق وي ما سره مینوي دا غي بلار تر روان شو هغه لار د خلکو نه پاتې شو صرف د مشرانو نوم غسل او د اسلاف نوم خرڅول دا غي قبرونه خرڅول او دا غي په نوم باندې پیسې راټولول هغه پاتې شو
د دین روح چې دی هغه اتباع ده، ابتداء نه ده. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. چې کوم نظام کوم قانون الله مقرر کړی دی باغی پسې باندې روان شي باغی چلےږي. نوې سيزونه مه جوړوي. هغه رسمونه چې نبی عليه السلام دې کړی، هغه اعمال چې نبی عليه السلام دې کړی، او تینن د ثواب په نیت کوي او د دین په نیت کوي. صحابه کرامو دې کړی او تینن د دین په نیت کوي. دا په دین کې د ځان نه اضافه ده او دا ځان ته شارع او دین مقررون کې ویلي موږ تابعدار یو، موږ دین جوړون کې نه یو، موږ په دین باندې چلیدونکي یو. دې وجه الله رب العزت موږ ته حکم کړی دی چې وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. نازمانی غلار د اسلام بس په دې پسې روان شي، په دې روان شي. د دې نه علاوه په بل لاري د خواهشات لاري بوي، د رسمونو رواجونو لاري بوي، او غلطه د کافرانو د يهوديانو د انګريزيانو لاري بوي. باغی مزي ګینه زما د لارې نه بغړ ورشي. ازما لار چې دا ما به در باندې ګډ وړ شي. د اور نه ځان بچ کول غواړي، د دوزخ نه ځان بچ کول غواړي، د بی عزتۍ نه ځان بچ کول غواړي. دا الله رب العزت د دین صحیح تابعداري وکړي. نو الله دین پیژندل پکار دي. دا نه چې ګینه کوم فیسبوک کې راشي نو هغه دیني، کوم په ټي وي کې راشي نو هغه دیني، کوم په ریډیو کې راشي نو هغه دیني. دین د الله کتاب دی، دین د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقه ده، دین د ائمه او مجتهدین او اجتهادات دي. ازما استخوخ نه دي چې موږ سو وایو او ست خو وایو نو بس هغه دیني. په خپل خوخه دین جوړول دي بکار، او په خپل خوخه باندې د ثواب عملونه مقررول دي بکار. الله رب العزت دین چې دی هغه تابعداري دی. الله او د پیغمبر تابعداري کول پکار دي. د غلط رسمونو او رواجونو نه په هر دور کې ځان ساتل پکار دي. الله دې موږ لا په دین باندې چلیدو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد